बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم انعام جان مجروح ما دا وخت موجود ما په 400 پړانګو ګل بابا مقبره کې یو څو ورځې وړاندې په پیښور پیربالا کې په یو بینک باندې غله ورغلي وو. د هغې پولیس مقابله کې یو تکړه نوجوان پولیس بهار علي چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی او شهید کړی شوی دی. راځئ د هغې د جنازې مناظر راسره وګورئ. قدرمنو دا مولانا صاحب د دې زیدي او د بهار علي په ژوند نه لږې خبرې ریکارډ کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره شکریا چې ما ته مقرر کړه. دا موږ او تاسو چې د چې کوم ملګري جنازه کې راجمع شوو دا یو ډېر ښه انسان و. ډېر ښه انسان و. په دې کلي کې ډېر شرافت او زندګي تېره کړې ده. څوک په زما په خیال د ده نه چاته ازار نه رسېدلی، چاته به د ده نه تکلیف نه رسېدلی. خپل کور سره، خپلو بچو سره، خپلو وروڼو خویندو سره، خپلو چې څه د ده روټین و هغه روټین مطابق خپله زندګي یې تېره کړې ده. او بیا چې ورته نوکري میلاو شوې ده، دا نوکرۍ کې ښه ایماندارۍ سره خپل ډیوټۍ لتلی دی. که بهر ملک کې څه وخت تېر کړی ښه ایماندارۍ سره، نو تقریبا زما دې سره 21 سال شوي دي. خو په دې 21 سال کې ما د بهار علي د طرف نه داسې څه سخته خبره یا څه جواب یا څه چا سره خفګان، چا سره پریشاني الحمدلله ما دا نه دي محسوس کړی، نه راته چا ویلي دي. زما په خیال خو دا یو ډېر ښه انسان و. د هغه ښه سړیتوب د وجې نه، د هغه ښه انسانیت د وجې نه دا کوم وخت چې الله وله ورکړو، دا کومه ورځ شپې الله ورکړلې، روژم ده، جمعم ده، او دغه رنګې 23مه شپه هم را روانه ده او مرګ هم د شهادت دی. نو یقینا چې دا د انسان د ښه سړیتوب، د هغه اخلاق، د ښه زندګۍ د وجې نه الله دله مخکې د آخرت زندګي ښایسته کوي. نو زما په خیال انشاءالله د بهار علي ښه انسان و، شریف انسان و. چا سره یې داسې څه خفګان، څه پریشاني، څه موتوت دا نه دي راغلی. الله مو قدر کو خوشحاله اوسئ. ډېر ښه قدرمنو دغه د یو محلي خلک هم دي او دغه کلیواله هم دي او ملګري هم دي. دوی سره څه خبرې کوو. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د دوی په ژوند باندې راته لږې خبرې وکړه. یاره جي بس بهار علي خو زمونږ د ماشوموالي بچپن ملګري وو، ماجد کې اوسېدو او لکه سکول هم یو ځای تېر کړ، 10مه پورې یو ځای وو. بیا خو ما خپل روزګار شروع کړو او لکه ډېر ښکلی وخت تېر شوی و. باقي چې دی لکه دغه هم شو، سرکاري ملازم هم شو، پولیس پوسټ ته وغوړېدو، بیا هم زمونږ قدر عزت هم کوو. باقي بله خبره دا چې لکه یو ملګري به داسې لکه ګډوډ شو نو ټول به یې را یو ځای کړو، یو پروګرام له ولاړ وو، داسې یو سیسټم مو برابر کړه، یا خیالي ته یا صدریاب ته. نو لکه ډېر زبردست انسان و. خدای پاک دې وله هغه ځای ښایسته کړي او شهید و او خدای پاک دې ولې بس هغه وړولو ماشومان له صبر جمیل ورکړي. د بچپن ملګري او ټول عمر مې یو ځای تېر شوی و دلته په دې کلي کې، او داسې زندګي مې تېره شوې چې لکه هغه لوبې ټوکې سړی په یو کور محله کې وکړي
او خو ژوند تېر شو بیا پکې دی لا ډیټیل موږ بس مزدور کار یې څوک یو مزدور یې پکې څوک بلې مزدور یې پسې خو ژوند همداسې و چې په دې سختو تکلیفونو کې به موږ د یو بل تپوس کوو یو بل ته به ځېرېدو اوس موږ دا خبرې هم نشو کولی پوه شوې وروڼه هم ډک ولې چې یو دوست یو یار ستانه بېل شي نو هماغه انسان خبرې در بني او نشو برداشت کولی دا څه څوک هم نشي برداشت کولی صدمه خو بس راځي د خدای له طرفه یو دا موږ قربانۍ به موږ ورکوو د ملک لپاره هر څه به کوو دا شهادت کې خدای په وخت درګاه کې قبولو منظور کړي موږ آمین. خدای دا وس راکړي زمونږ هم دغه شان زندګي ده الله راکړي شهادت مرګ هم پرې نصیب کړي. خوشحاله وي په دا مرګ خو لکه بس موجوده وخت کې خدای چې بچي وي کور وي خپل خپلوان دي نو ټول له خدای صبر جمیل ول آمین. اجر ازمین نو له خدای پاک ورته ټول د خدای خوشاله او بس د صبر موږ د طرفین پکار دي چې صبر وکړو بس په دې نور څه نه کېږي د الله طرفه چې څه مقرر وي موږ د هغې نه خلاصي نشته بس صبر وکړو الله تاسو له د زړه صبر درکړي ډېره آمین. مننه قدرمن شي